السلام علیکم. نن حکومت د اسمبلی اجلاس راغوښتی دی او د هغوی کوششونه دي چې په آئین کې تبدیلی راولي او دا تبدیلی هغوی ولې کوي او د دې سره به ملک او عدلیې ته څومره لوی نقصان ورسي. تاسو ته پته ده چې زموږ د عدلیې دې وخت کې هم نمبر په دنیا کې 136 نمبر دی په انصاف ورکولو کې او د هغې مسله دا ده چې ججان د چا په خواهش باندې فیصلې کوي، ډېرې فیصلې د آئین او قانون مطابق نه کوي، خو بیا هم حکومت او هغه طاقتور خلک خفه دي ځکه چې د هغوی خواهشات هغسې نه پوره کیږي چې کم دوی غواړي. نو هغې دپاره دوی ترمیم کوي. یو ترمیم وي په قانون کې ته وکړي نو اپه ته ساده اکثریت سره کولی شي، خو چې کله ته په آئین کې ترمیم کې نو هغې دپاره 2/3 اکثریت پکار دی. نن درته دا ټول تفصیل وایم چې په کم آئین کې په کم شکونو کې تبدیلی کوي او هغې کې نمبر گیمز په اسمبلی کې څه دي. خو د هغې نه مخکې تاسو ته پته ده چې حکومت فایروال لګولی دی او زما اکاونټونه ټول په وارننګ باندې دي، ریچ یې وله کم کړی. نو چې ستاسو یو خو دا ویډیو پوره وګورئ، په دې کانسیپټ به پوه شئ. دویمه دا چې ویډیو مو خوښه شي نو لایک ورکړئ، شیر یې کړئ، کمنټ پې وکړئ، نو دې سره به د هغوی کوششونه ناکامه شي. قانون د پاره خو چې تبدیلی کوي نو ساده اکثریت، خو د آئین د پاره 2/3 اکثریت پکار دی او دې وخت کې په اسمبلی کې چې 2/3 اکثریت حاصلې نو چې ستا سره 224 ووټ سي نو ته په آئین کې تبدیلی کولی شي. په آئین کې حکومت کم تبدیلی کول غواړي. اولنې تبدیلی چې دا په آرټیکل 175A تبدیلی او هغه دا ده چې په آئین کې لیکلی دي چې کلم چیف جسټس ریټایرډ شي نو د هغه نه ورپسې چې کوم سینیر موسټ چیف جسټس هغه به چیف جسټس کیږي او دې کې ابهام نه، صدر مملکت به صرف د هغه نوټیفیکیشن جاری کوي، نور په دې کې څه بحث یا د چا چایس نه. دغه قانون کې تبدیلی راولي ځکه چې حکومت نه غواړي چې جسټس منصور علي شاه دې راشي. هغوی دا کوي چې 5 یا 4 ججانو پینل به ځي او د وزیر اعظم خوښه ده چې هغه پکې کم یو جج کوي. نو بیا به مسله دا شي چې اوس خو ججانو ته پته ده چې زه سینیر موسټ یم، زه د آئین مطابق فیصلې کوم، نو زما لار نشي روکولی. خو که چېرې بیا داسې 4-5 نومونه ځي نو د حکومت له به هغه جج پکاري چې کم د حکومت او د طاقتور حلقو د خواهشاتو مطابق فیصلې کوي. نو که دریم جج هغې ته تیاري، 4م، نو دا د کرپشن او د آئین د بېبسۍ یو نوې لار به کولاو شي. دا یو اهم پوینټ دی. بل دی آرټیکل 179 په دې کې تبدیلی کوي چې دې وخت کې د ریټایرمنټ حد د ججانو 65 سال دی، هغې کې 3 کاله ایکسټینشن کوي او 68 کوي. حکومت نور ډپارټمنټ چې دی په 60 ساله ریټایرډ کوي، وي بس دې ختم شو. او ججان چې دومره په غټ عهدو دي چې د هغوی بیا دماغ کار نه کوي نو هغوی له د 65 نه 68 سال کوي. دا قانون هم صرف دې دپاره راولي چې دې وخت کې قاضي صاحب به په 26 اکتوبر ریټایرډ کیږي او قاضي صاحب د دې کرپټ نظام او د دې طاقتورو خلکو ګارنټي ده چې دا کم الیکشن وشو او دا کم فراډ شوی، کو قاضي صاحب لاړو نو د دې بیا برقرار ساتل ګران دي. نو دغه 3 کاله پکې ایکسټینشن کوي چې قاضي صاحب د 26 اکتوبر باندې ریټایرډ نشي او 3 کاله پس یو منصور علي شاه لاره روکاو کی. بل یو قانون دی آرټیکل 180 هغې کې دا ده چې کله چیف جسټس صاحب نه یي په ملک کې نو قایم مقام چیف جسټس چې دی هغه سینیر موسټ چیف جسټس بیا حلف والی. دې کې تبدیلی کوي چې د حکومت کم خوښوي نو هغه به قایم مقام چیف جسټس کیږي، ځکه چې هسې نه د چیف جسټس په غیر موجودګۍ کې څه اهم کیس راشي او سینیر موسټ جج د حکومت ونه مني نو او هغه د هغوی خلاف فیصله ونه کړي نو ځکه به د حکومت د مرضی جج به سینیر موسټ بني. درېمه 4م آرټیکل 200 دی، پای کې دا تبدیلی کوي چې د های کورټ ججان به د یو صوبې نه بل صوبې ته ټرانسفر کولی شي. او دا ولې کوي؟ دا په دې کوي چې د اسلام آباد هغه شپږ بادرو ججانو چې کم خط لیکلی و چې په موږ باندې د ایگزیکټیو او د ایجنسیانو ډېر دباو دی په سیاسي کیسونو کې را باندې د آئین او قانون نه بغیر فیصلې کوي او هغه ججانو چې دلته په اسلام آباد کې کم لاپته خلک هغوی دپاره کوششونه وکړي، جنسۍ راوغواړي،
دغه نه ټول خلک خپه دي نو بیا دا چې کم جج د آئین مطابق فیصله کوي اب ځان نه سهار خبر نه او سهار به د اسلام آباد جج بلوچستان ته لیږلي او د سند هغه به سکر ته لیږلي دا تبدیلیانې راولي نو دام ډېر غلط دی. پنځم دا شی بدلی چې توهین عدالت قانون ختمي. اوس خو چې کم افسر غلط کار نه کوي غلط کار وکي او عدالت یې راوغواړي نو د توهین یره ورسري یا د ججانو خلاف کم جج چې فیصله د آئین مطابق کوي او د طاقتورو په خواهشاتو نه کوي نو هغه جج خلاف پروپاګانډې شروع شي او د میډیا د کې څنګه چې جسټس بابر ستار فیملی ټول ریکارډ لیک کړو چا لیک کړو ټولې دنیا ته پتی او هغه بیا میډیا پروپاګانډې پې کولې نو اوس چې کله دغه سیوشي نو جج به د هغوی خلاف د توهین نشي لګولې نو دا قانون ختمي. بل یو دا آئین کې تبدیلی کوي چې دې وخت کې سپریم کورټ کې د 17 ججانو گنجائش دي او هغه تعداد سیوا کوي تعداد په دې سیوا کوي چې د مخصوص سیټونو فیصله شوې ده نو په هغې کې قاضي صاحب په اقلیت کې راغلی او جسټس منصور علي شاه اکثریت کې راغلی نو اوس چې کله ریویو پټیشن ولګي نو دوی به د خپلې مرضۍ ججان پکې والي او هغه فیصله به معذرت کوم هغه فیصله به ریورس کی. اوس راځو چې په اسمبلی کې تعداد څه دی د 2/3 اکثریت دپاره 224 ووټونه پکار دي او دې وخت کې چې کم ترتیب دی نو د پی ایم ایل این سره 111 سیټونه دي د پیپلز پارټۍ 68 سیټونه دي د ایم کیو ایم سره 22 سیټونه دي د کاف لیگ 15 سیټونه دي استحکام پارټۍ 4 دي د عوامي نیشنل پارټۍ 1 دی او ضیا لیگ 1 دی دا چې کې نو دا 212 جوړیږي بیا ورسره کم دي دوی ته څوک پکار دی مولانا فضل رحمان د هغه 8 سیټونه دي نو که مولانا صاحب ورسره میلاو شي نو دا به 220 شي بیا هم څلور نشته نو څلور دوی هغه کسان د تحریک انصاف ماتوي چې د چای خور اغوا کړی د چای لور اغوا کړی د چای ښځه اغوا کړې ده او هغوی باندې پریشر دی چې تاسو به د آئیني ترمیم دپاره ووټ اچوئ کنې دا خور لور ښځه به دی زموږ سري. اوس قاضي صاحب له سوچ پکار دی او د ټولو آئیني ادارو له او مشرانو له چې داسې آئین کې تبدیلی وشي چې چا خور لور ښځې اغوا کړي نو آیا قاضي صاحب له به دا انصاف خوند ورکوي؟ بالکل نه. خو دا ټول مخکې به نه وه پته اوس د سوشل میډیا په برکت د عوامو هر ماشوم ته پته ده چې ملک کې څه روان دي څوک یې کوي به انصافي څنګه کیږي او نظام چا تبا کړي او دا فرسوده نظام چې دی آیا د دین عوام ته څه فایده شته کو نه دا قانونونه صرف دوی د خپل مفاداتو دپاره بدلي. دا ویډیو د دې دپاره ما تاسو له جوړه کړې وه نن چې څه کیږي تاسو په اسمبلی کې ګورئ چې مولانا صاحب کم طرف ته لاړو نو دا به پاس شي او 3-4 کسان چې د تحریک انصاف نه دوی په زور زبردستۍ په دباو په اغوا ځان طرف ته واړي نو چې داسې آئین جوړ شي آیا هغه به د پاکستان د مسلو حل وي کو نه؟ دا فیصله زه په تاسو پرېږدم. کمنټ لازمنو کې لایک ورکې شیر کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.